چا په کور کې چې تورسري که نه خویندې میندې مور یې د انسانانو نه پیدا یې هغو به ماته کال نه کوي د بدي او چې د خیر د امداد را سره کوي کال جو کوي دي راته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دا وخت چې زموږ سره کومه تورسرې ناسته ده خور هم ورته ویلي شو مور هم ورته ویلي شو 3 بچي دي خاوند یې شته خو په سعودي عرب کې بیمار پروت دی. ما دې دا تپوس وکړه چې یاره سعودي کې زموږ ډېر زیات ملګري تکړه او خو تاسو موږ ته د هغې اډرس راکړئ نو هلته به ملګري مدد وکړي. خو دا وایي زه به ترې تپوس وکړم. ویډیو ته راتګ دا ډېر زیات ګران کار وي او د هغې وجه دا ده چې په سوشل میډیا باندې بعضې خلکه ویوز او لایک لیونې کړي دي. هغوی په دغه شان د تورسرو باندې داسې الزامونه ولګوي چې څه د هغوی په کورونو کې شپه ورځ کېږي نو هغه بله تورسر هم چې کومه ده هغه د خپل کور سره وتړي د خپل خاندان سره یې وتړي چې د هغوی په هغه ټول خاندان کې کومه دنده روانه وي نو هغه په هغه زنانه باندې خو هم هغه تور ورپورې کړي. د دې د وجې زیاتره زنانو ته خو د دیر نه راځي خو د سوات نه راځي نو موږ ورته ډېر نیو تیار او ورته دا صفا وایو چې غورې زموږ د وجې هغې خلکو سره دلیل نه وي منطق نه وي هغه ویوز و لایک لیونې کړي وي نو هغوی به باندې تورونه تړي. یاره په دې 15 ورځو کې ماته د دیر نه دومره کال شوي وي خو دیر کې زموږ یو تکړه سوشل ورک دی جمال نو موږ ورته وایو چې دغلته جمال له ورشه یا جمیل روحاني له ورشه نو هغوی وایي نه موږ تاسو له درځو. نو زه ورته یم خو منټلي تیار یې ځکه چې داسې څه کسان دي چې ځان د دغه سیمې حسابوي خو هغوی د باندې تورونه لګوي بدناموي هم. نو خاندان سره سله وکړه چې هسې نه زما په وجه باندې یو تورسرې ته یو خور ته چې کوم دی نو څه داسې خبرې ورسي. نو کتونکو ډېره سخته ده چې دا هغه سوات چارباغ نه ده خورکۍ دلته کې راځي مجبورۍ راوستې ده د ډېر وخت نه په رابطو کې وه خو بس د خپل اندې نن د چارسۍ ته راغلې ده او چارسده کې ورسره دا موږ خبرې اترې کوو. خورې خپله قصه دې خلکو ته بیان کړه. ماله ډېر خبرې نه راځي په دغه باندې خو دغه دی خاوند مې ناجوړه دی او نورو څه دغه نشته څه د ګټې وټې څوک نشته خپلوان نه ټول سیټ کوي لاول چې ښه وجو ټول بتلو راتلو چې غریبانان شو چې اوس څوک د سره اړو تپوس هم نه کوي دغه خبره ده. نو خاوند دې څو کاله شو سعودي عرب کې دی؟ د 6 کالونو یې سیوا وشو. نو د 6 کاله کې هغه تاسو سره لیږي نه ناجوړه دی لاول چې ښه ډېر کلونه یې شو دی خو موږ له به یې هر څه کول خو اوس ناجوړه دی. نو راځي ولې نه کلي ته؟ نشي راتلی 50,000 ریاله جرمانه ده بیا 15 کاله قید دی. نو دې وخت کې قید کې دی او که نه داسې په هسپتال کې دی؟ نه کولاو دی. رابطه در سره کوي؟ او رابطه را سره کوي. ته دې بیا تپوس وکړه نو سعودي کې زموږ ملګري دي چې هغه ځای وښیو نو خو څوک وله چانده وکړي. ښه ستا څو بچي دي؟ زما 3 سبقونه وایي؟ یو سبق وایي او یو ناجوړه دی هغه نه وایي. ښه ستا د ژوند دارومدار څنګه روان دی؟ څنګه روان دی خرچه به رال یو کوله بل به کوله رور به مې کوله اوس رال نه کوي څوک ځانه به مې ګل ګنډل کول د کروشې ټوکې به مې کوله به مې خرڅول چې اوس هغه هم څوک نه علي او تاوان مې په کوم دی په 1.5 روپۍ ونسته چې واړه یې وباسي هغه په 100 روپۍ ټوکې خلک والي الټه تاوان مې پکې کېږي. ویډیو ته راتګ داسې خلک دي چې د رنګ رنګ کالونه به ورته کوي او د رنګ رنګ خبرې به کوي. دماغي ورته تیار یې؟ د چا په کور کې چې تورسري که نه خویندې میندې مور یې د انسانانو نه پیدا یې هغو به ماته کال نه کوي د بدي او چې د خیر د امداد را سره کوي کال جو کوي دي راته کال دی کوي. کتونکو ډېر په ساده ژبه کې وویله چې کوم کور کې څو خور او مور لري او عزت یې کوي ولې چې د بل په عزت کې خپل عزت دی
بل ورځ یو زنانه له مونږ ویډیو کړله په هغه زنانه باندې داسې تور ولګېده داسې توره چې کوم ځای کې وله مونږ رهایش ورکړو نو د هغه ځای نه م لاړله چې هغه سره 1 روپۍ امداد هم ونه کړو 2 ورځې پکې زمونږ دا موبایل خراب و دومره کالز رالل دومره کالز ښه پکې کولو ویلي دي چې نکاح د پاسه نکاح نه کېږي بیا هم خلک کوي زه ورسره واده کوم زه به کور ورکم ډېرو خلکو وي چې موږ سره کورونه شته دي موږ به کورونه ورکو چونکې موږ په پښتو کې ویلو په هغه ویډیو کې مر څه ویلو چې کور هم وله ورکه امداد ورسره څوک کوی 1 ټکه 1 روپۍ نه ده بهرحال د خلکو خپل کار دی زموږ کار ویډیو کول دي څوک رالیږي نه رالیږي دغه سره میس کار نشته دی الله ته چې کوم دی زموږ غاړه ازاد تر معاملات د الله سره ټیکو دي انسانانو سره نه او خو زه غواړم د دې ملکن ډیویژن نه پیښور نه د دې مردان نه نوخار نه اکوړي نه روزانه دومره زنانه کالس کوي خو زه ورته یم بس د الله نه غواړی خدای دې تباه کړي هغه خلک چې په کور کې خور او مور دغه حرکتې کوي او په بل باندې دغه الزامونه لګوي نو خدای دې دغه خلکه د دوی بیړه دې خدای غرقه کړي په دې چې دا خاندان لري او که نه د دې نه به څه لور پیدا نه وي سرور به نه وي په دې خاندان کې به داسې یو کس هم نه وي چې هغه به غیرتي وي د هغه دا وینه به صفا وي چې لکه ته کیسه ته په یو تور سرې تور لګې دا ډېر د مجبورۍ نه دا هغه سواد چارباغ نه راله او دا چې هلته کې ځي نو دلته کې صاحب تیار ناست یو تورونه پې لګوي بهرحال الله ذلیله کړی دا په کوم حالاتو کې چې دغه خلک دي نو خدای پاک ذلیله کړي دي خدای به نور هم ذلیله کوي کتونکو څوک ورسره امداد کوي خو زه ورسره ډېر هم باس وکړم 3 بچي دي د 7 کالو نه خاوند په سعودي عرب کې دی هلته کې بیمار پروت دی راتلی نشي 50,000 چې کم دی نو هغه ریال هغه جرمانه کېږي 15 کاله قید دی د دویم تپوس پوښتنه نه کوي دا اخري مجبوره شوه د څومره وخت نه ما سره په رابطه کې کالونه کوي چې یاره درځم ډېر وخت وشو خو چې ګورو چې دغه یو بل دا خبرې په یو پورې کوي په بل پورې کوي بیا به د یاري شاته شو خو آخر کار یې دغې خبرو ته هم ځان دغه کولی چې مجبوره شوه کتونکو 0332 57 16 293 خو په دې نمبر ورسره ایخ په نیغ امداد کوي نو کولی شئ ورسره په دې ویډیو زما اکاونټ نمبر وي په هر ویډیو باندې او زما پې ایزي پیسه نمبر وي خو ما سره کوئ نو دا تور سره دا بیا هم راتلی شي دی له موږ هم تلی شو دې ته ستاسو هغه امانت چې کوم دی ورکولی شو څنګه چې موږ دا زنانه ذکر وکړو چې چا یو ټکه راکړی وه بله هم بله ویډیو کړې وه بهرحال د خلکو خپل نیت دی خبرې اترې وکړې چې څنګه یې کوي هغه شانتې کوي معاملات به د الله سره ټیکو د دې انسانانو سره نه د انسانان د ډالرو لیوني کړي چې په یوټیوب پیسې راځي او بس ویوز او لایک دی او بس په چا چې څنګه تور لګې دې ته نه ګوري چې دې سر به د هغه په خاندان په یارانو دوستانو په ملګرو څه پرېوځي په هغه تور سرې به څه پرېوځي ما پسې وایه زه تیار ناست یم ولې غیبت کول زما چې څوک کوي ما ته پې الله پاک صله راکوي ما پسې وایه خو تور سرې سره کار مه ساتئ خپل کور ته وګورئ د خپل کور یو ښه تصویر پیش کړئ کتونکو ضرور یې مدد وکړئ مجبوره ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ